څو خویندې تاسو؟ څلور. څلور واړه پیغلې خویندې؟ نو په کور؟ په کور. نو رشتې ولې نه کوې؟ نو بس چې څوک راشي نو اوبه کو، چې څوک نه راغلی نو څنګه د خپل اندې ورته وایو چې راشي. غربت دی؟ بس غربت دی. نو ګټه وټه هم څه ده؟ ګټه وټه بس کور کې تسبیح کوو او هغه وړو، دقه پې له 100 روپۍ ځان لره وړو. کور کې تسبیح کوو، د شرپ دغه خلک دي د شرپو. کور خپل دی؟ نه پردی دی. پردی دی. نو وروڼه داسې نور څوک؟ بس واړه وروڼه هم دي نو دقه بس لا پوچوني دي. ته څلورمه کې څویم نمبر یې؟ زه د ټولو مشرې. ما پسې 4 کسان دي، 2 میرونه دي واړه واړه پیچوني. هغوی څه سبق او دغه وایي؟ بس سرکاري سکولونو ته ځي راځي نو، دریم کې د یو 4م کې دي. او خویندې دي؟ خویندې مونږ 3 ماړه پیغلو، بس سکولونه نه وي. سکولونه نه وي؟ بس ګرانه ګراني ده نه وي، بس نه وایو هم هزه کور کې کینه را تسبیح کوي. دلته د غریب سړي رشته هم چې کومه ده نو داسې نه ده؟ بس څوک کوي هم نه، نو غریب سړی لور خور څوک کوي نه، مال جایداد غواړي هغه زمونږ نشته. صحیح. تاسو؟ چاسده. نو څه وی؟ بس روکې زه یتیمه یم، بس واره سره ناست یم. بس خلک راسره څوک د خدای د امداد کوي او شیرپان د تسبیح راوړو، بس هغه ځان د کور سهار مو یوړي نو هغوی راله بیا 2 زره روپۍ هم راکړې. ګرانو کتونکو، تاسو د دغه یوې خوراکي خبرې واورېدې، 4 خویندې دي، 4 خویندې خو رشته. خو دلته کې دا خلک چې کوم دی نو ډېر بهادر راغلي. زه تیار یم که نه، زه تیار یم که نه، هغوی ته دې وخت کې د بوجۍ وړه ته ضرورت دی. چې ته دې ټایم کې ضرورت نه کېږه نه، نو ته زما غوندې توبه وي چې ستا شانتې سړي له چې کوم دی چې ته میسیج وکړې او یار زما خبره ورسره وکړه زه واده کوم، ته دومره وس نه لرې چې په دې روژه کې تا سره څه د زکات د یو ګوتې وړو د یو ګوتې غوړو وس ترکیب وي، نو ته به ښځه ښه وساتي؟ بلکل یې نشي ساتلی. نو داسې خلک موږ ته میسیجونه او کالونه کوي. داسې رشتې موږ سره دومره ډېرې دي که نه، خو توبه هم دې وي ځکه چې یو سړی دومره مدد نشي کولی چې یو زما طرفه د یتیمې له خو دا کپړې واله که نه، د یتیمې له خو دا یو ټیم څه واخله که نه. نو دا زنانه چې کومه ده نو 4 خویندې په کور پیغلې ناست دي. زه د هغه دوبۍ والا درو ډېره زیاته مننه کوم. یو ډونر دی ښه د دې 400 دی، الله دې ډېر عزتمند کړي. د هغه په وجه باندې نن خلکو ته نغدې منګه ورکړلې، یو کلیم به 500 روپۍ هم نغدې ورکړلې، ورسره چې کوم دی وړیم ورکړل، وړم ورکړل. انشاءالله سلسله مخ په وړاندې بوځو، خو څوک را سره اختر دپاره کومک کوئ. همدا زنانه دوی له کپړې او پیزار باخلي انشاءالله. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.